نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د ټولو نه اول د زړه د کومې نه علاقه‌دار ته او د هغه پوره فیملی ته د زړه د کومې نه مبارکباد وایم او دا ډېره زیاته د خوشحالۍ د سوکالۍ د کامیابۍ او د اصل ښادۍ موقع ده چې یو اولاد د الله کلام حفظ کړي. دا ډېر لوی مقام دی، ډېر لویه مرتبه ده. او د آخرت او د دنیا د کامیابۍ ذریعه ده. د دنیا د کامیابۍ داسې ده چې اولاد صالح شي، نیکوکار شي او د اولاد صحیح تربیت وشي. نو گویا چې یو پلار دغه د الله د نعمتونو شکر ادا کو، ځکه چې اولاد یو نعمت دی او د نعمت شکر ادا کول پکار دی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری دا د عذاب ذریعہ ده. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او اولاد چې دی نو دا خو یو نعمت دی چې د دې نعمت شکر ادا کې د تعلیم او تربیت په لاره باندې، نو دا په دنیا کې هم د خیر او د عافیت ذریعہ ګرځي او په آخرت کې به دغه حافظ پلار ته یو داسې تاج په سر کولی شي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه تېزه وي او په محشر کې به هر نفس د یوې نیکۍ په تکل کې به یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي چې نیکي رانه ونه غواړي. ټول خپلوان به د یو بل نه تښتي را تښتي. خو د حافظ قرآن پلار به د لرې نه پېژندل کېږي، تاج به یې په سر وي او خلق به پیژني
چې دغه د قرآن د حافظ پلار دی او بیا دغه حافظ قرآن سفارش کوي څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت سفارش کوي شهدا به سفارش کوي علما به سفارش کوي دارنګه د قرآن حافظ به کډیر ګناهګار هم او د خپلې کړې نه به د خپلو نه به لس کسانو ته به دته اختیار ورکړی کېږي چې لس کسان ته به پرسانه جنت ته بوتل نو اولاد ته صحیح تعلیم صحیح تربیت ورکول او د قرآن حافظ جوړول دا د دنیا او د آخرت د کامیابی او د فلاح ذریعہ ده دا ډېره غټه خوشحالي ده ستا زوی دی د قرآن حافظ بله خبره دا ده چې هر انسان چې کله مړ شي نو د ده نیک اعمال هغه سلسله ختم شي اذا مات الانسان انقطع عمله یو انسان وفات شي د دنیا نه رخصت شي نو دی خو بیا نه لمونځ کولی شي نه زکات ورکولی شي نه حج کولی شي او نور داسې څه نیک اعمال کولی شي خو درې کسان پرې مستثنا دي یو الا من ثلاثین الفاظ راغلي دي په حدیث کې یوه صدقه جاریه ده صدقه جاریه چې کوهی دې ویستی دی جومات دې رخ کړی دی د دې کوهي نه چې څوک اوبس کي هغه ثواب په تا ته میلاویږي که بېشکه ته مړې جومات کې دې خښته ورکړې ده جومات دې رخ کړی دی جومات کې چې څونه خلک لمونځ کوي د دې هم ثواب په تا ته خامخا میلاویږي مدرسې نه کتابونه اخیستې په دغې کتابونو کې د طالبان سبق وایي علم حاصلوي حفظ کوي نو دغه چې څونه سبق وایي نو د دغې سبق په ویلو کې ستا تر قیامته پورې حصه ده دې ته وایي صدقه جاریه داسې یو کار چې د هغې ثواب جاري او ساري دی دویم هغه دی چې کم عالم په خپل علم باندې عمل یعنی هغه دغه علم باندې خپل عمل کړی او خلکو ته یې هم رسولی کوم علم چې حاصل کړی دی په خپله پې عمل کوي او خلکو ته یې رسوي دغې ته علم منتفع وایي نو دغه علم نافع او علم منتفع چې کوم دی دا هم که اوس عالم مړ هم شي نو د هغه صدقه چې ده د هغه فیض چې کوم دی هغه تر قیامته پورې جاري او ساري وي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه چې دارالعلوم حقانیه راکړې ده نو چې څونه په زرګونو په لکونو علما فضلا د دارالعلوم حقانیې فضلا دي او بیا د هغوی شاګردان او بیا د هغوی شاګردان تر قیامته پورې به چې څونه اجر و ثواب دی څونه علم خورېږي په دغې ټول علم په خورېدو کې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه باقاعده باضابطه حصه ده دریم کس چې یو سړی مړ شي خو عمل بیا هم جاري وي هغه ولد صالح دی نیک اولاد دی نیک اولاد یدعو له چې د مانځه نه پس خو کم از کم دعا کوي چې خدایه مور و پلار مې وبخې نیا نیکونه مې وبخې نو چې یو اولاد داسې بدعمله شي چې هغه مونځ نه کوي نو هغه به دعا د کوم طرف نه وغواړي نو نیک اولاد چې دی
دا هم یو د پلار دا عمل چې دی دا جاری وي او تر قیامته پورې جاری وي. ولې د هغې دا ده چې تا د خپل اولاد صحیح تربیت وکړو، د نشو تماشو او د عیش و عشرت په ځای باندې د خدای لارې ته او د دین لارې ته او د الله په سنتو دې برابر کو. دارنګه د قرآن حافظ دې جوړ کو، عالم دې جوړ کو. نو ظاهره خبره ده دی به د قرآن تلاوت کوي، دی به مونځ کوي، دی به روژې نیسي، دی به نیک اعمال کوي. او چې دی څومره دا نیک اعمال کوي په دغې ټولو نیک اعمالو کې به د دغې پلار باقاعده او باضابطه حصه وي. نو زما عزیزانو اولاد چې دی نو دا یو نعمت دی، نعمت. او په نعمت ناشکري مه کوئ او د امانتو کې خیانت مه کوئ. څنګه چې اولاد نعمت دی دارنګه اولاد امانت هم دی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانات جمع راوړې ده. اولاد دا د پلار سره د الله د طرفه یو امانت دی. یو طالب د یو محتمم سره د یو استاد سره امانت دی. دارنګه د اماناتو دا شعبه ډېره وسیع ده. ووټ هم یو امانت دی، په ووټ کې هم خیانت مه کوئ، نااهلو ته ووټ مه ورکوئ. او چې کله په امانتو کې خیانت شروع شي، اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، بیا د قیامت انتظار کوه. بیا د قیامت امانتو کې خیانت مه کوه. دا خیانت دا منافقت دی او د منافق علامت دی. اذا اؤتمن خان، حدیث کې راځي چې د منافق درې علامات دي. اذا وعده اخلف، چې وعده سره وکړي نو بیا به د هغه د هغې ایفا نه کوي، وعدې مخالفت به کوي. او اذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانت کوي نو بیا پکې خیانت کوي. او چې کله خبره کوي نو دروغ وایي. واذا حدث کذب، دا دروغ هم ظاهره خبره ده چې دا د منافق علامت ده. نو امانتو کې اولاد چې دی دا امانت ده، دا د الله د طرف نه امانت ده. په امانتو کې خیانت مه کوئ. او په امانتو کې خیانت د اولاد په حوالې سره دا ده چې ته د خپل اولاد صحیح تعلیم او تربیت ونه کړې. دا خو نه ده چې خدای دې اولاد درکړو ته به صرف کباړ راغونډئ. دا خو نه ده چې خدای دې اولاد درکړو او واړه واړه ماشومان او ته پې مزدوریانې کې. دا ته په امانتو کې خیانت کړو. چې کوم د ماشوم د تعلیم او د تربیت عمر دی، په هغه عمر کې په هغه کارونه مه کوه. په خپل ځان باندې بوج راولي. پلار هغه پلار دی چې په خپل ځان باندې بوج راولي، خپله محنت کوي، مزدوري کوي. او د اولاد ظاهره خبره ده یو داسې عمر ته ورسي، مطلب دا دی چې ته په خپل کوشش وکړه چې علم حاصل کړي، سبق ووایي، د سکول سبق ووایي او د مدرسې سبق ووایي، قرآن حفظ کړي، ناظره ووایي او ښه تعلیم پې وکړه، خرچه پې وکړه. دا ستا ذمهداري ده، فرض منصبي ده. او که تا د خپل اولاد صحیح تربیت ونه کړو، د قیامت په ورځ به بدترین عذاب د هغه چا وي دا چې د خپل اولاد صحیح تربیت نه وي کړی. ځکه چې ته خو په امانتو کې خیانت کوې. امانتو کې خیانت مه کوه. د الله د نعمتونو ناشکري. اولاد خو نعمت دی، اولاد نعمت هم دی او اولاد چې دی دا امانت هم دی. نو نه د نعمت ناشکري کوه او نه په امانتو کې خیانت کوه. ځکه چې امانتو کې خیانت دا ګناه کبیره ده. لکه څنګه چې قتل، زنا، شراب، سود دا ګناه کبیره ده.
دارنګه په امانتو کې خیانت کول دا هم یو قسم ګناه کبیره ده. دارنګه د الله د نعمتونو ناشکری کول. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت ہائے تو چندہ کی نعمت ہائے تو. شکر نعمت ہائے تو چندہ کی نعمت ہائے تو. عذر تقصیر آتے ماں چندہ کے تقصیر آتے ماں. نو شکر دا اللہ شکر ادا کوئے. مسلمان پسوانو حالاتو کے خوشحال کامیابی کچھتے کہ نعمتون دا تمیلاو شی او پا نعمتونو مانے سرفراز شی نبی شکر ادا کولا خودے. الحمدللہ وایا علاقدار دوم ننوے ماں کہ الحمدللہ وایا کہ خودے در ازوے حافظ در کو شکر ادا کوا کہ اولاد دے صالح دیمانے شکر ادا کوا. او کا تکلیف در تمیلاو شی دا مسلمان شاد نہ دے کہ بیا بصبر کر. مسلمان دا خوشحالی پا موقع باندے شکر ادا کئی او دا مصیبت پا وقت کے صبر کئی. او صبر کے دے دا علماء لکی جی پدری قسم دے. یو صبر عن المعصیت دے دا گناہ سبزان صبر کولا. او یو صبر علی الطاعت دے پنیک اعمال باندے استقامت اختیار ولی. او دریم کے دے صبر عن المعصیت دے دا گناہ نظام بچ کول. او صبر علی المصیبت مصیبت پانے صبر کول. نو صبر علی الطاعت دے صبر عن المعصیت دے اور صبر علی المصیبت دے. تو مصیبت الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تکلیف در تمیلاوشی غم در تمیلاوشی مشکل در تراشی مخطا نبی انا للہ و انا الیہ راجعون و انا بدا خدای در طرفی لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. و خدای بانے توکل ساتا داتا حس قسم ضرر سوک نشی رسولے. اب اللہ نہ منظور ہے تقدیر کے پابند ہے. نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. لیکن زمان عزیزانو اولاد کے لئے یقیناً نعمت تے او دا شکر ادا کرو. ہر نعمت پانے شکر. اللہ نعمتوں نے دیر زیاد تھی. دا اللہ نعمتوں نے دمر دیر دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتاسو دا خدای نعمتنا شمارل غاڑی مجھے افلاری نشی شمارل ہے. دا اس طرح کنا بٹنے دے آگا چانا تاپوئی کی دجاز کر کے نشی لاس دمر لوئی مت دے آگا چانا پختنا ہو گئی کی دجاز لاس نسنا شل لے. یواق وطا سونا لوئی نعمت دے یواق پا سونا لوئی نعمت دے. اولاد دمر غٹ نعمت دے کہ دچا اولاد نہ دے داغونا پختنا وقت. داغونا پختنا وقت کہ دچا اولاد نوی او دیر خلق دے جی اولادی نشتے اللہ دے والا اولاد ورکی. لیکن اولاد کے دے دا نعمت دے او دا نعمت شکر ادا کر. دا نعمت شکر دا دے کہ داغا دا تعلیم او دا تربیت بندوبست وقت. دا مکو چه اڑکے معشوم دے دا دا شلو کالو پورے کم از کم دا دا معشوم دا تعلیم و دا تربیت دور دے. یو معشوم دا 2 کالو 8 کالو 10 کالو دے او تپی کباڑ را گونڈے او تپی ریڑی لگے او تپی کاروبار کے تپی مزدوری کے دا زیادے کے لار آگا دے کہ دخپل اولاد بوجھ پا خپل سر واقعی ستانا پیدا دے ستا اولاد دے ستا دلر ٹوٹا دا زن ستاڑے کا اولاد نا تعلیم ورکا اولاد مدرسہ کے داخل کا اولاد اسکول کے داخل کا دا اولاد پا صحیح طریقے سر تعلیم و تربیت خیال وساتا تیم ونلور کا دا چرسونا دا نشو تماشو نئے وساتا فکر کوا کہ پلار زوے منن چرتا لارا
دا ستاسې مدارې د تا اولاد دی ستا نه به د قیامت په ورځ تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ته د دې اولاد نګران یې پلار یې پلار نه به تپوس کېږي د پلار نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ باندې چې ستا زوی بې ټایمه بې وخته په چرسو کې په نشو تماشو کې شریک و تا پې ځان خوله پټه کړې وه تا پې سترګې پټې کړې وې تا پې ځان ننګاره کړی و دا قیامت په ورځ باندې باقاعده طور تپوس کېږي چې تا د خپل اولاد د تعلیم و تربیت په حوالې سره کوم کردار ادا کړی دی تا څه کړي ولې د دې تپوس به نه کېږي خامخا به د دې خبرې تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته نو یو تعلیم دی یو تربیت دی تعلیم دا چې دی نو دا خو په مدرسه کې دی علم په مدرسه کې دی په سکول کې دی تعلیم سکول کې به داخله په مدرسه کې به داخله او دریم شی دا دی دویم شی دا دی چې تربیت ورته وایي چې په څه ټایم مدرسې ته لاړو په څه ټایم مدرسې ته راغی دا ستا ذمه داري ده ډوډۍ څه ټایم خوري اوده کېږي څه ټایم او د کمو خلکو سره کینې او د کمو خلکو سره پاسې د محفل او د صحبت هم یو اثر صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند غلط مجلس او د غلطو خلکو د محفل او د مجلس نه خپل اولاد ساتل دا هم ستا په فرض منصبه کې شامل دي دا په دې کې شامل دی چې ته خپل اولاد کردار ستا د وړاندې وي ستا د مخې وي ستا ته پته وي دې ته وایي تربیت مونږ یې کړی دی که نه دی لیکن په افسوس سره وایم یو پلار به د خپل اولاد تربیت حاله په صحیح طریقې سره وکړي یو پلار په خپله باندې په خپل ځان باندې مشقت برداشت کړي بیا مونږ وایو چې په کور کې برکت نشته کاروبار کې برکت نشته په معاملاتو کې مې صفائی نشته ستھرائی نشته خیر نشته زما عزیزانو تاسو سوچ وکړئ چې په کم کور کې په کم دکان کې او په کم ماحول کې هر وخت د سندرو اوازونه وي ډرامې وي فلمونه وي او په دغه کور کې به برکت راشي موږ دې په خپله سوچ وکړو یو ملګری راغی چې اولاد مې خبره نه مني کور کې مې هر وخت ټینشن وي هر وخت یې لانجه وي مفتي صاحب دا ولې ما ورته ویل ته ماته دا ووایه ستا په کور کې د قرآن تلاوت څونه کېږي ډېر وخت شوی دی تا نه دی کړی ما ویل ډرامې څونه ګورئ ویل روزانه یې ګوري نو چې په کم کور کې اینی ټایم هر وخت ډرامې وي فلمونه وي او د قرآن اواز پکې نه وي نو په دغه کور کې به برکت راشي الغنا ينبت النفاق دا ګانې چې دی دا خو نفاق پیدا کوي په زړونو کې و په زړونو کې چې کدورت پیدا کېږي د هغې علاج څه دی ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید دا زړونه چې دی دا زنګ کېږي دا زنګ نسي لکه څنګه چې وسپنه زنګ نسي کما یصدع الحدید لکه څرنګه چې وسپنه زنګ نسي دارنګه دا زړونه هم زنګ نسي اوس دغه زنګ ختمیږي د الله په ذکر سره او د قرآن په تلاوت سره د زړونو دا خړوالی کدورت او دا زنګ دا اکمال کېږي د قرآن په تلاوت سره د الله په ذکر سره نو چې ته ذکر نه کې قرآن نه تلاوت کې اولاد ته تعلیم نه ورکې د اولاد تربیت نه کې چرس دی شراب دی اوس پکې آیس راووتل اوس پکې ستنې راووتې اوس پکې ګولۍ راووتې
چې اولاد او ته د په نشو تماشو په چرسو په پوډرو او په منشیاتو باندې عادت او د پلار د اولاد په مخ کې چرس کې نو ولې ستا د زوی به چرسي نه رخېږي چې ته د اولاد په مخ کې ډرامې او فلمونه ګورې او د ښځې او د بچو سره یو ځای کښېنې ډرامې او فلمونه ګورې خاورې به ستا په کور کې خیر راشي یرې به ستا په کور کې چې دی برکت راشي خامخا به بې برکتي راشي خامخا چې دی ځکه چې دا خو موږ په خپله باندې الله تعالی په چا ظلم نه کوي ولكن الناس انفسهم یظلمون موږ په خپل ځان باندې په خپله باندې ظلم کوو نو زما عزیزانو د جمعې ورځ ده خبره راټولو غونډو ختمو خلاصه د کلام دا شوه چې اولاد دا نعمت دی اولاد دا امانت دی د خدای په خاطر په اولاد کې د اولاد په حوالې سره خیانت مه کوئ ناشکري مه کوئ او ناشکري د اولاد دا ده چې تاسو یې د هغوی د تعلیم او د تربیت خیال وساتئ که تاسو د خپل اولاد د تعلیم او تربیت صحیح طریقې سره خیال وساتئ دا به په دنیا کې هم ستا د عزت ذریعه جوړېږي دا به په آخرت کې هم ستا د عزت ذریعه جوړېږي په آخرت کې به حافظ قرآن د الله تعالی یو داسې تاج په سرای چې هغه یې رڼا وه د نور د رڼا نه تېزی ټوله دنیا به یې په محشر کې پېژني شفاعت به کولی شي او په دنیا کې به هر سړی وایي چې د پلانکي زوی دا حافظ قرآن دی د پلانکي زوی دا عالم دی د پلانکي زوی صالحه دی خلک به شکایتونه نه راوړي او چې ته په اولاد باندې توجه ورنه کې او یا پې کباړ راغونډې یا پې ریړۍ لګې یا پې مزدوري کې یا پې نورې لانجې کې نو خامخا به چرسي رغېږي ستا د نظر نه خو بې نظره شو نو چې کم د تعلیم او ماشوم ته په خپل محنت وکړه ته په خپل جدوجهد مکلف یې ته پلار یې ته نګران یې ستا نه به ستا د نګرانۍ باره کې د قیامت په ورځ باندې تپوس کېږي چې تا د خپل اولاد په حوالې سره کم محنت اورنګزیب عالمګیر زوی حافظ شو د اورنګزیب عالمګیر بادشاه او ډېر نیک بادشاه زوی حافظ شو یو پروګرام یې داسې کېښودو لکه څنګه چې علاقهدار ښودی دی او ډېر خلک یې راوغوښتو روټۍ ته دعوت یې وکړو نو خپل پلار له مبارکي وکړه چې مبارک شه نمسی دی د قرآن حافظ شو هغه دا مبارکي دې تا ته مبارک کړي ای مبارکي شما مبارک است دا مبارکي دې تا ته مبارکي اورنګزیب عالمګیر ورته وویل کہ شما چی فرمایا تاسو وویل نو د اورنګزیب عالمګیر بادشاه ورته وویل اورنګزیب عالمګیر پلار ورته وویل چې ما ته څه فایده ده فایده خو تا ته ده تا ته به د قیامت په ورځ باندې یو تاج په سر کېږي ما ته خو به هله فایده وه چې زما زوی حفظ کړی وی نو اورنګزیب عالمګیر په هغه ټایم باندې حفظ یې شروع کو او پورا حفظ یې مکمل کو بیا یو بل پروګرام وکړو بیا یې پلار وویل چې نن زما دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده ځکه چې زما زوی حفظ وکړو نو د قیامت په ورځ باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د روایت مطابق تاج به اوس ماته چې دی په سر کېږي او نن زما دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده زما عزیزانو علاقهدار ته زه ډېره مبارکبادي ورکوم قاري صاحب ته خیال محمد صاحب محنت ته سلام کوم الله تعالی دې دلهم جزای خیر ورکړي او
تاسو راتللو الله مبارک دی الله تاسو ډیر جزای خیر درکړي چې تاسو ټول په دې خوشحالۍ کې شریک شئ او د بیا یو ځل علاقدار ته د ماشوم ته مبارکبادي ورکوم او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نو پټکې بدلته وو اصل پروګرام خو بیا ان شاء الله په مدرسه کې چې نور حافظان دي یا کوم ختمونه شوي دي بیا خو اجتماعي شکل کې په آخره کې بیا کېږي د کال په آخره کې دا خو د علاقدار اصرار او یو پروګرام پکار دی دا یو پروګرام د منعقد کو الله تعالی دې ته جزای خیر درکړي. سره مولا صاحب هم راغلی دی عمر ګری دی الله تعالی دې له جزای خیر درکړي. टेबल रुस्ता करें टेबल اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظ جميع المعاهد الدينيه والمدارس الاسلاميه من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكه الهمنا. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين فمن احفظ رحمك رب ذو الجلال زمون اولاد صالح او نیکوکار کې پروردگار عالم زمون اولاد زمون د پاره صدقات جاریات باقیات الصالحات وګرځي او کم مشاران مور او پلار میانې کونه چې وفات شوي دي خدایا هغوی ته جنت الفردوس جنت النعیم ورکړي. پروردگار عالم زمون باندې خپل فضل او خپل کرم او خپل رحم وکړي. خدایا موږ ته امن او سلامتی نصیب کړي. خدایا موږ ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. رب ذوالجلال د صحابه کرامو په قدم باندې د چلیدو توفیق راکړي. پروردګار عالم موږ باندې خپل فضل خپل کرم او خپل رحم وکړي. خدای باران رحمت وکړي خدای رحمت باران وکړي. څوک چې د څو رحمت کوي د مالی کې او جانی شکل کې خدا د دنیا آخرت نعمتونو باندې مالامال. رب ذوالجلال څوک چې د علما قدر کوي خدای ته کوي. خدای پاکه څوک ربا او علماء او دیندار قدر کوي خدای ته قدر وکړي. وصلی الله علی النبی الامي الکریم وعلى آله و اصحابه اجمعین برحمتک.